د انګریزۍ د 8مې میاشتې د اګست 14 تاریخ او دا د دې ملک د ازادۍ ورځ ده او د دې ملک د ازادۍ په دې ورځ باندې د دې ملک اوسیدونکي هغوی د خوشحالۍ اظهار کوي. دا ملک دا په 14 اګست په 19 د رمضان المبارک د جمعې په شپه په 12 بجې باندې د سامراج او د انګریز نه او بیا د هندوانو نه د دې ملک استخلاص، حریت او ازادي راغلې ده. یقینا د رمضان مبارکه میاشت وه، 20 د رمضان المبارک هغه یو ډېره بزرګترینه شپه ده. د جمعې شپه او د جمعې ورځ هغه یو بزرګترینه ورځ ده. او بیا چې د دې ملک په مسلمانانو باندې الله جل جلاله کوم نعمت د ازادۍ کړی دی، یقینا دا یو عظیم فضیلت دی چې الله جل جلاله د دې ملک باشندگانو خصوصا مسلمانانو ته ورکړی دی. ازادي دا یو عظیم نعمت دی او بیا د ازادۍ سره سره ځان له مستقل خطه د ځمکې او ځان له یو مستقل حکمرانی حاصلول دا د الله جل جلاله یو بل نعمت. په دنیا کې تمام مخلوقات دا ازادي غواړي. انسان د ټولو نه لوی ازادي غواړي، ځکه چې کوم خواهشات د ده سره لګېدلي دي دا خواهشات طبیعي او فطري ته ورباندې ازادي غواړي چې زه د یو قانون لاندې نه یم. دغه وجه ده چې کوم خلک په ځنګلو کې پاتې کېږي، په بیابانونو کې پاتې کېږي، نوم یې دی د انسان، لیکن انسانیت پکې نشته. ولې؟ هغه د حیوان غوندې د ازادۍ ژوند تېروي، د قانون مطابق ژوند نه تېروي. د دې نه علاوه بوټي دي، د دې نه علاوه اوبه دي، د دې نه علاوه پرندې دي، وحشي ځناور دي. دا ټول د خپل نوم په اعتبار سره هم ازادوالی دی. پرندو ته او مرغو ته طائره ویلی کېږي. ولې دا د طویر نه دی، الوزي ستا سره نه کېږي. ته چې راټینګه کړي نو په پنجرې کې بنده کړي، په کمرې کې بنده کړي. زه ته خو ورته دروازه کولاو کړه او بیا یې وګوره چې ستا سره پاتې کېږي. د هغې طبعي ته ورباندې، فطري ته ورباندې هغه وایي زما کار د الوتل، او الوتل هغه په یو خاصه احاطې کې نه کېږي. زما طبیعت دی چې کوم پټي ته ځم او کوم ملک ته ځم هغې ته به ځم. ځناور دي هغې ته وحشي ویلی کېږي. وحشي ویلی کېږي متنفر ده چې د انسان سره د صبر ربط او تعلق دی. دغه رنګې د نورو مخلوقاتو مستقل نومونه دي او په دې هر نوم کې د ازادۍ هغه فطري طور صفت او ماده موجوده ده. انسان هم فطري طور باندې ازادي پسند دی، خو خدای پاک ته چونکې دا انسان دی د دې تمام کائنات بادشاه جوړ کړی، دی د دې تمام کائنات مالک او اختیارمند جوړ کړی دی، نو ده ته وایي چې د تهذیب مطابق به ژوند تېروي. او تهذیب هله په انسان کې راځي چې هغه د یو قانون لاندې. اوس د قانون لاندې راتلل دا انسان په ده باندې څه پابندۍ راځي، لیکن هغه پابندي دومره نه ده چې د ده هغه فطري ازادي سلب کړي، بلکې تا ته وایي چې فطري ازادي در سره وه، لیکن دا فطري ازادي دا به د قانون لاندې تېرې. ولې؟ ځکه چې ته د قانون لاندې یې، د قانون نه باندې نه. اوس ازادي دا یو نعمت او قرآن کې الله جل جلاله د یو عظیم نبي، د یو عظیم کافر په کور کې چې ژوند تېر کړو، او بیا باوجود د هغې نه چې د دغې فرعون په کور کې یو داسې بچی چې هغه د
سمندر نه او د اوبو نه راویستلی شوی دی. د پلار او د مور پته لا تر اوسه پورې چاته نه لګي، لیکن خدای پاک د فرعون د ښځې په زړه کې د هغه محبت او مینه واچوله او د زوی غونته کې د ځان سره چې نو په کور کې پاتې کوو. د بادشاه کور چې د کوم آرایش او د زیبایش واله دی، بادشاه ته چې کوم آرایش او زیبایش میلاو دی، بادشاه ته چې څومره نعمتونه او خوشحالۍ میلاو دي، حضرت موسی علیه السلام ته هم دغه خوشحالۍ او نعمتونه په درجه اکمله او اتم میلاو دي. لیکن چې کله موسی علیه السلام د خپل قوم پیژندګلي وکړله چې زما تعلق د بني اسرائیل سره دی او دا زه چې د چا کره اوسېږم دا قبطیان دي، دا د فرعون د نسل نه دي، دا د فرعون په نظریې باندې د فرعون په تهذیب باندې دي، راغی او د چا په کور کې چې خوړلې وه هلتې هغه ته وویل چې ان ارسل معي بني اسرائیل، زما دا قوم ته غلام جوړ کړی دی، دا زما سره پرېږده، ولې زه دنیا ته د دې خپل قوم بني اسرائیلو د ازادۍ لپاره راغلی. فرعون په هغه باندې اثباتنه وکړله چې کم لبست فینا من عمرک سنین، تا خو زمونږ په کور کې ډېر وخت تېر کړی، کم خبرې دي. کم لبست فینا من عمرک سنین، خبر راکا او که ته نوم راکې نو تا خو زمونږ په کور کې د دنیا عمر تېر کړی دی، د دې دومره خوړلو څښلو باوجود نن ته راغلې او زما د قانون خلاف ورزي کې او وایې چې زما دا غلام قوم دا زما سره پرېږده. موسی علیه السلام ځوان او ځوان خبرې ورله ورکړې. الله جل جلاله د موسی علیه السلام د فرعون د دغه خبرې هغه جواب قرآن کې را نقل کړو چې تلک نعمة تمنها علی ان عبدت بني اسرائیل، تا چې زما سره کوم احسان کړی، تا چې زما سره کوم تعاون کړی، ما چې ستا په کور کې کوم شاهي خوراکونه کړي، کوم شاهي لباس مې اغوستی، کوم خلکو زما قدر او خدمتونه کړي، نو د دغه احساناتو په بدلې کې تا په ما باندې دا انعام وکړو چې ان عبدت بني اسرائیل، تا زما قوم بني اسرائیل خپل غلامان جوړ کړل. حالانکه چې څنګه ستا قوم آزاد دی دغه رنګې زما قوم هم آزاد دی. ما ته د ان ارسل معي بني اسرائیل، زما قوم ما سره پرېږده چې موږ د ځمکې یو بلې خطې ته لاړ شو او هلته کې آزادانه د شرافت، د حرمت او د عزت او د احترام او د حریت ژوند تېر کړو. د ټولو نه اولا د قوم د ازادۍ دا پیغام او د قوم د ازادۍ دا تحریک دا موسی علیه السلام شروع کړی. او چې کله دغه قوم د فرعون د غلامۍ نه ویستو، الله جل جلاله د هغوی تذکره په قرآن کې کړې ده. خو ملګرو غلام قوم که ډېر هم څه شي آزاد شي که نه، د نظریاتي طور باندې په ده کې د غلامۍ اثر وي، هغه د غلامۍ د اثر د وجې نه د فرعون دومره لویه ویره وه په دې باندې چې کله دوی ته خدای ازادي ورکړه او په بحر قلزم باندې تیر شو او دا دریای قلزم دوباره رایوځی شو او دا فرعون سره د خپل لشکر نه هر څومره چې هغې ختم کړو. د دې غلام قوم په ذهن کې دا و چې فرعون مړه کېدل دا ډېر مشکله خبره ده. که ډېر به دې ورته وي هغوی فرعون مړ نه دی، ځکه چې فرعون خو ځان ته خدای ویلی او ځان ته یې وړوکی خدای هم ویلی انا ربکم الاعلی، زه خو یو لوی حکمران او فرمانروا یم، د کائنات د خالق او د مالک په مقابله کې زم څوک یم. لیکن بیا الله جل جلاله د دې غلام قوم د دې پستې نظریې د ختم کولو دپاره وعدې ورسره وکړله
چې درته به ښیم چې دا بلا به دا سمندر راغورځوي او تاسو به ووینئ چې د ده دا باډي به په دې سمندر په دې غاړه پرته وي، پس د هغې نه به ستاسو د زړه سکون او اطمینان راشي. نو ازادي دا یو عظیم نعمت دی، او بیا د ازادۍ د نعمت د حاصلولو نه پس د شکریې د ادا کولو په طور باندې د خپل عقیدې او د خپل تهذیب او د خپل نظریې د پرچار دپاره او د خپل عقیدې او د نظریې او د تهذیب او د ثقافت موافق د ژوند تېرولو دپاره د یو ښکلي خطې د ملک ضرورت دی. او دا خطه الله جل جلاله بني اسرائیلو له ورکړې وه، نورو قومونو له یې ورکړې وه، خو چې کله دې هندوستان ته نن مې یو تاریخ ویلی که نه، په ایمان حیران پاتې چې دې مولانا صاحب د عقایدو جهان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند نه شروع کړه ده، او په دې 14 اگست 1947 باندې دا مکمل تاریخ یې راواغست. د عقایدو جهان دور یې ذکر کو، د خلفای راشدین دور یې ذکر کو، د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه دور یې ذکر کو. بیا د هغې نه پس شروع سلطان اورنګزیب عالمگیر ته راورسېد، او بیا د هغې نه پس مجدد الفسانی چې د اکبر الهي چې ځان ته دین الهي ځان له جوړ کړی هغې ته راورسېد، او بیا د مجدد الفسانی رحمه الله نه پس چې شاه ولی الله رحمه الله د هندوستان نه په افغانستان کې یو حکمران احمد شاه ابدالي ته خط ولیکو چې راشه زمونږ د عقیدې او د نظریې د تحفظ لپاره په دې هندوستان کې په دې خلکو باندې حمله وکړه. هغه حمله وشو، او بیا د هغې نه پس په دې ملک کې په دې هندوستان کې اوسېدونکي 2 قومونه او یا 3 قومونه، هندوان، سیکان او مسلمانان، اگر چې واړه واړه قومونه پکې نور هم د دنیا شي، لیکن هغې د هغې تذکره نشته. د دې مسلمان او د هندو په خپل منځ کې په دې متحده هندوستان کې چې هغې ته به بر صغیر وي، ژوند پکې ګران، ولې د هغوی اکثریت د هغوی حکمراني وه، مسلمان بیا د غلامۍ ژوند تېرو. دا مسلمان راپاڅېد د هغوی نه د ازادۍ لپاره، د هندو د غلامۍ نه د ازادۍ لپاره، د خپل قوم او د ملت د خپل عقیدې او د نظریې د ازادۍ لپاره د یو ځان له خطې د ځمکې د هغې مطالبه وکړه، او دا مطالبه شروع وه. د دې دپاره سیاسي محنتونه هم شروع، د دې دپاره عملي جهادي محنت هم شروع. الله جل جلاله هغه محنتونو له وجود ورکړو، او د 6 لکه انسانانو د قربانۍ نه پس لږ نه دي ملګرو، 6 لکه انسانانو، 6 لکه مسلمانانو په مختلفو محاذونو باندې قربانۍ ورکړې. حتی چې زمونږ هغه بیبیانې مسلمانانې د هغوی عزتونه تار په تار شو، لیکن هغه محنت له خدای پاک وجود ورکړو، او په 14 اگست په 27 رمضان المبارک د رمضان په میاشت کې الله جل جلاله دې خطې ته وجود ورکړو. د دې خطې نوم کېښودی شو پاکستان. دا مولا ښودی و، دا مولا نه د ارضیته نظري مولانا رحمت علي سوچ او فکر یې په دې کې چې دا خطه خو په ازادېدو ده، د دې خطې نوم به څه وي؟ د هندوانو د ملک نومو هندوستان، د عربو د ملک نومو عربستان، د ایرانیانو د ملک نومو فارس، د رومیانو د ملک نومو روم. دې خطې د ځمکې ته چې په دې کې به خالص مسلمانان اوسېږي، دا نوم خدای پاک د یو مولا په زړه کې واچو چې دې خطې له به موږ نوم کېږدو پاکستان. او د دې پاکستان معنا ده مدینه طیبه. مدینه
طیبه پاک صاف شهر او په دې پاک صاف شهر کې به فقط مسلمان اوسي لکه څنګه چې مدینه طیبه د لا اله الا الله محمد رسول الله د هغې د حاکمیت د عملي تنفیذ دپاره الله جل جلاله یو مملکت په مخ د ځمکې باندې د آقای دو جهان صلی الله علیه وسلم په محنت باندې جوړ کړو او بیا د هغه محنت په برکت د هغه ریاست او د هغه مملکت په برکت د لا اله الا الله نظام راپاسېد او پیغمبر علیه السلام په خپل 30 کاله ژوند کې په 11 مربع میل باندې دا نظام نافذ کړ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ولګید په 13 مربع میل باندې کو او داسې ورپسې راځي خپل مزدار تاریخ د حضرت معاویه رضی الله تعالی په دور کې 62 مربع میل ته ورسېد بیا د بنو امیه په دور کې 82 مربع میل ته ورسېد او بیا د حجاج ابن یوسف چې تاسو ورسره رحمت الله علیه بالکل نه وایئ کوئ ورسره چې څوک یې ورسره وایي موږ ته ناشنا ښکاري ولې وایي هغه خو د 1,20,000 صحابه د تابعینو د تبع التابعین او نور عام مسلمانان چې هغې په ناحقه وجلي په ناحقه او چې کوم د ده د تورې لاندې راغلي په میدان جهاد کې د هغې خوارو د سره حساب کتاب نشي دغه حجاج ابن یوسف د دې سند په دغه کراچۍ باندې دلته هندوانو یو مشر راجا داهر هغه زنانه ونیولې او بیا چې کله دا زنانه جیل ته واچولې وی څوک هم شته دی چې ستاسو مدد له راورسي په دغه ځای کې یوې جینۍ دې حجاج ابن یوسف ته خط لیکلی او دا یې ورته ویلي دي چې زموږ مدد له راشه حجاج ابن یوسف ولګېد خپل د 11 کالو وراره محمد بن قاسم فوج ورکو او راغی د راجا داهر سره د سند په دغه علاقې باندې وجنګېد هغه زنانې هم خلاصې کړې راجا داهر هندو هغې هم مړ کړو او اسلام د کوفې نه راواغست او دغه سند ته یې راورسو ځکه اوس دې سند ته که صوبه سند ویلی کېږي دې ته باب الاسلام هم ویلی کېږي ولې اسلام په دغې دروازې باندې دې وطن ته راغلی هندوستان ته تللی بنګلادیش ته تللی او دا د حجاج ابن یوسف او بیا د هغه په امر باندې د محمد بن قاسم په ذریعه باندې د لا اله الا الله دا نظام دې ملک ته راغلی چې دا ملک آزاد شو د دې ملک نوم پاکستان د دې دپاره سیوا د مولایانو نه هر چا قربانۍ ورکړي مولا نه ده ورکړې ځکه چې مولا خو څه دی مولا خو د منبر واله دی مولا چې ډېر زور وکړي په دې معراب کې به ودرېږي خو ملګرو تاریخ به نامکمل وي چې دا کار به مولا نه کړ د مولا نه او داسې کار پاتې کېدل مجدد الفساني مولا و شاه ولی الله مولا و مولانا عبدالعزیز شیخ زمونږ د سند هغه مدار چې په چا باندې دی عبدالعزیز محدث دهلوي رحمه الله دا د هغه کمالات چې خدای پاک موږ د انګریز نوم خلاص کو او د هندوانو نوم خلاص کو لیکن نن به په دنیا کې ګرځه خلک به وایي چې پلان کې قائد اعظم محمد علي جناح دا وکړل علامه اقبال رحمه الله دا کړي دي پلان کې دا کړي پلان کې دا کړي خو خوله دې خدای وچه کړي چې دې په دغه ځای کې مولا څه کوي نه یادوي نه شبیر احمد عثماني یادوي نه مولانا ظفر احمد عثماني یادوي نه ابوالکلام آزاد یادوي نه د هغې سره نور هغه مولایان چې هغه د دې بعضو تعلیم یافتو په دې خوله چې راځي که نه نه هغوی وایي چې دا د پاکستان مخالفو نو و مخالف جماعت چې په یوې محلې کې جوړېږي نو څوک وایي هلته دې جوړ شي څوک وایي هلته دې جوړ شي څوک وایي هلته دې جوړ شي هر سړی ځان له فایده غواړي لیکن چې کله جومات جوړ شي
نو بیا که د محلي اوسېدونکي لرې وي او که نږدې وي هلکه وایي راځئ چې جومات ته خو مانځله لاړ شو وایي ولې دا زموږ د اجتماع ځای دی دا زموږ د اتحاد او زموږ د اتفاق او زموږ د مینې او د محبت ځای دی بیا د جومات د جوړېدو نه پس هېڅوک هم په هغې کې اختلاف نه کوي یقینا بعضې علما د خپلې نظریې په بنیاد باندې هغوی د پاکستان د جوړېدو مخالفت کړی او نن نه خو تقریبا یو 2 ورځې مخکې په هندوستان کې مسلمان د پاکستان د مسلمانانو د عدد په اعتبار سره د دوی نه ډېر زیات دی لیکن حکومت د هندوانو دی ملک د هندو په نوم باندې یادېږي اعلان یې وکړو چې د هندوانو یو رسم دی دا به موږ د دارالعلوم دیوبند د هغې لاندې یو خپل یو ځان یو اختراع وکړه ده چې د هندو مذهب دلته کې یو تهوار شوی دا به موږ د دارالعلوم دیوبند په دې ځمکې باندې به موږ مناوو لیکن الحمدلله هغه مسلمانان غیرتمند دي سم غیرتمند دي اعلان یې وکړو وایي زه مور راوړی راشه میدان ته پته به دې څه دی ولګي نن هغوی هم د هندوستان د ازادۍ خوشحالي مناوي او د دارالعلوم دیوبند په زرګونو طالب علمان راوتي د هندوستان جنګه ده ورسره او خپلې نارې ویو په دې روډونو باندې څه کېږي ګرځي هغوی مخالف لیکن چې کله ملک جوړ شو د ملک د جوړېدلو نه پس بیا یې اعلان وکړو چې زموږ د دارالعلوم دیوبند سره وابستګان چې څومره علما دي څومره د هغوی په سند کې زموږ نومونه راځي د پاکستان تحفظ د پاکستان په دې ځمکه باندې د عقیدې او د نظریې او د تهذیب د عملي کولو لپاره موږ تاسو ټولو ته دا امر کوو چې تاسو هم د هغې لپاره قربانۍ ورکوئ او نن الحمدلله د دارالعلوم دیوبند سره وابسته د هغه علماو اولاد د هغه علماو لوسي د هغه علماو کړوسي هغه علماو ته خپل ځان نسبت کوونکي خلک الحمدلله د پاکستان په دې هرې ضلعې کې په هرې صوبې کې په هر کلي کې او په هر شهر کې لګیا دي او د لا اله الا الله د نظام دپاره د عقیدې صحیحي د تحفظ دپاره د عملي قرآن او د سنت د نفاذ دپاره خپل محنتونه کوي نو ازادي نعمت او د دې ازادۍ د نعمت اظهار د ټولو نه اولا موسی علیه السلام کړی او بیا د ملک سره محبت او مینه دا خو آقای دو جهان صلی الله علیه وسلم مونږ ته ښوولې ده قرآن کې الله جل جلاله فرمایي لقد صدق الله رسوله الرؤيا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام آمنين نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خوبونه لیدل او په هغې کې به د هغې تعبیر به دا چې زه به د خپل د پلار او د نیکه ملک ته هغه ملک ابراهیمي ته هغې ته به زه داخلېږم د حدیبیې یو عظیمه واقعه ده صلح وشوه بیا انا فتحنا لك فتحا مبینا آیاتونه نازل شول الله جل جلاله په بل کال باندې په اتم د هجرت باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه د پلار او د نیکه هغه خپل نسبي ملک ته چې کوم پیدایشي ملک و هغې ته ور شو الله جل جلاله ذکر کړل چې لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام آمنین په خوشحالۍ او په امن کې به پکې څه کېږئ اوسېږئ صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم مدینې منورې ته هجرت وکړو او چې کله د خپل مرګ نه بل مرګ ته لاړ شي نو عمومي طور باندې په خلکو باندې آب و هوا ښه راځي بده پرې راځي کم سے کم طبیعت خو یې پکې خراب وي چې ما دا څنګه کلي ته رالم نه پکې مازدیګری شته او نه پکې ماښام شته او نه مې پکې هغه ملګري شته چې هغه مونږ به کېناستو مونګپلي به یو ځای خوړل ټول ارمان وي د مدینې منورې آب و هوا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د راتللو نه مخکې
هغه ډېره بېکاره وه او چې کله دوی راغلل نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بیمار شو او بلال رضی الله تعالی عنه نور صحابه هم بیمار شول حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې پلار به مې چې کور ته راغی که نه نو دا د ارمان او د تمنا ټپې او سندرې به یې ویلي چې کاش بیا به مکې مکرمې ته لاړ شو که به لاړ شو هسې نه چې په پردي کلي کې راباندې مرګ څه دی راشي ډېر دا پښتانه به وي خدایه د پردیس د مرګ نه مې څه کړي وساتې وایي خوند خدا کړي چې په خپل کلي کې مړ شي او خلک در باندې څه وکړي جنازه وکړي او بلال رضی الله تعالی عنه هغه به خو چې مازدیګر شو که نه نو په ټپو به یې شروع وکړه شعرونه به یې وي چې خدایه بیا به هم هغه وخت راشي چې زه به بیا مکې مکرمې ته لاړ شم او د هغه ځای د هواګانو بویونه به په ما باندې څه دی ولګي دا ارمانونه به یې کول چې کله پیغمبر علیه السلام ته پته ولګېدله چې ملګرو خو مې ګوره کیسې شروع کړې دي خدای دې خیر کړي په شانې شي پیغمبر علیه السلام دعا وکړله چې اللهم حبب الینا المدینة کما حببتنا مکه او اشدها پروردگارا مونږ ته دا مدینه منوره داسې محبوبه او پسنده کړي لکه تا چې مونږ ته مکه مکرمه محبوبه او پسنده ګرځولې ده بلکې د مکې د محبت په ځای باندې د مدینې سره زما او زما د ملګرو محبت نور هم زیات او بلې دا دعا وکړله چې پروردګاره د مدینې منورې چې دا کوم په دې کې وبایي بیمارۍ چې موږ ویلي دي چې پیغمبر علیه السلام خوب لیدلی و داسې یوه زنانې ولیدله چې د هغې ویښته څه و بګور شوي و ګډوډ و چې کله راپاڅېد صحابو ته خوب بیان کړو بیا هغه زنانه د هغه ځای نه ووتله پیغمبر علیه السلام وفرمیل چې دا وبایي بیماری به دا به د مکې مدینې منورې نه وځي او جحفې مقام ته به ځي پیغمبر علیه السلام دا دعا هم وکړله چې خدایه د مدینې منورې نه دا وبایي بیماری ختمې کړي الله جل جلاله مدینه پیغمبر علیه السلام او د هغه ملګرو ته محبوبه وګرځوله معلومه شوله چې د ملک او د ځمکې د یوې خطې سره چې ته پکې پیدا شوې د هغې سره محبت دا د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم د هغه دعاګانو ثمره او نتیجه ده پیغمبر علیه السلام وفرمیل اللهم امضي لاصحابي الهجرة خدایا زما د دې ملګرو دا هجرت هم دغه رنګې جاري وساتي دا نه چې په دې هجرت کې انقطاع راشي او څوک د دې ځای نه واپس شي او مکې مکرمې ته لاړ شي نو ازادي هم نعمت او بیا یوه خطه چې په هغې کې ته د ازادۍ ژوند تېرې او په ازادۍ سره د خپلې عقیدې د خپلې نظریې د خپل تهذیب او د خپل ثقافت ته د هغې تحفظ کې د دې دپاره خطه هم ضروري ده دغه وجه ده قرآن کې الله جل جلاله وفرمیل الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور چې کوم خلقو ته الله جل جلاله اختیار ورکي قدرت ورله ورکي قوت نافذه ورته میلاو شي نو د قوت نافذه د قدرت او د اختیار نه پس اولا پکار دا ده چې اقاموا الصلاة د عباداتو اهتمام وکړي ولدا نه چې اقاموا الصلاة حکومت په قایم کړي ځکه نن سبا خو دا کیسې ډېرې زیاتې دي چې د صلات نه مراد عبادت نه دی د صلات نه مراد څه دی د نظام حکومت دی دا نشته ان مکناهم نظام حکومت مې ورله ورکو په دې نظام حکومت کې به دې څه کارونه کوي اولنی کار دا دی چې اقاموا الصلاة نظام الصلاة به قایم کوي په خلقو له به د عباداتو د ادا کولو ترغیب ورکوي وآتوا الزکات د زکات هغه نظام به قایم کوي وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر خلقو ته به وایي چې وکړه که نه به وایي وکړه سترګې به ورسره هم څه کوي
راوباسي ولي ان مكناهم نظام حکومت مې درکړی دی ته به هم د مولا غونډه کې چاله کوه کوي په خیر سره خدای خوشحاله کوي کوي دا د مولا کار دی کوي لیکن تاله چې خدای حکومت درکړی ورته یې وکړه مه کوه دغې ته ویلی کېږي امر او دغې ته ویلی کېږي څه شي نهي او پاتې شولو که چا نه منله د ده پلار به مني ولله عاقبة الامور د دې تمامو کارونو رجعه چې ده دا الله ته ده او الله به ستا د دې کارونو یو بهترینه نتیجه راوباسي موږ په جلالین کې همیشه وایو همیشه چې لله راشي یا لام راشي لا نو هلته کې بیا عاقبت ذکر وي لیکن جلالین رحمه الله ورسره وایي چې العاقبة المحمودة انجام او نتیجه به بهترین راوزی ولی علام للانتفاع نو ولله عاقبة الامور د نظام حکومت د سنبالولو نه پس چې تا د دې څلورو امورو اهتمام وکړو خدای پاک به د دې امورو بهترینه نتیجه راوباسي او بهترینه نتیجه به دا وي چې ستا حکومت هم برقراری رعایا به درنه هم خوشحالي او دغه رنګې ستا په ملک کې به امن او سکون وي ستا په ملک کې به د ملک اوسېدونکي هغه به بیا تا ته دعا کوي د پاکستان دا یوه خطه وه د پاکو خلکو ځای پاک ملکو لیکن د دې سره غداري هغه چا وکړه ده چې نن دعوه د دې کوي وایي موږ د پاکستان خالق یو موږ د پاکستان جوړونکي یو نو ته چې د پاکستان جوړونکی یې زه خو به هلته نن د کور د دانې موده چې په دې روډ باندې به څه نخره پېښوي څه پې وکړه پې نه وکړې او بېګا په 12 بجې خو زه اوده وم او تاسو به ډېر شي اوده چې په دې اسلام آباد کې به څه شوي په دې پېښور کې به څه شوي په دې کراچۍ کې به څه شوي او نور لا چې موبایل کولاو کوم ډېرې کیسې به بشېدې دي راشي چې څومره ګډا به دوی کړي څومره شراب به دوی څښلي څومره بدکارۍ به دوی کړي څومره به دوی حکومتي املاکو ته نقصانونه رسولي او که حکومتي املاکو ته یې نه رسولي نو حکومتي خزانې ته به د دې حکومت هغه واکدارانو څومره نقصان رسولی ولې وایي به چې په پلانکي هوټل کې به مونږ یوم پاکستان جشن پاکستان به منو او په پلانکي ځای کې به مونږ دا وکړو په آتشبازۍ باندې به په کروڑونو روپۍ څه کړي لګولي نو آیا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم چې د خپل پلار نیکه دغې ملک ته ورتلو او د کافرو د حکمرانۍ نه آزادوو اخو چې ورتلو په اوښه باندې سور دی او په دې اوښه باندې سور چې کله ورځي صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم فرمایي چې د پیغمبر علیه السلام تندې مبارک به داسې ښکته کېدو بیا به یې راوچت کړو بیا به ښکته کېدو د الله په دربار کې اظهار د عجزۍ او د سجود یې کوو چې هغه ملک چې د هغې نه زه ظالمانه ته ورباندې خلکو ویستلی نن زه دې ته فاتحانه ته ور داخلېږم لیکن پروردګاره ستا شکریه ادا او ستا شکریه دا ده چې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم او دا ټول کله ورغلل پیغمبر علیه السلام ټول ته وي شاباس په سجده باندې شئ هنده خو به پېژنې که دا یوه زنانه وه او دې هندې د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه د هغه اندامونه راغستي او په دې خپله خولې باندې د غاښونو لاندې جویلې دا هنده وایي چې ما وی چې بس هلکان خو رالل چې ستا سره به سې چل کوي لیکن چې مې ولیدل هغوی ټول په سجدو باندې څه دي پراته دي او یو جوشي طالب علم پکې پاسې هغه پکې چغه کړله چې الیوم یوم الملحمه نن به پته لګي انشاءالله که ما ستاسو په دې کفرو کې وینې مې ونه څښلې او داسې به کوم الیوم یوم الملحمه نن خو د سخت شدت جنګ دی ګورو به عقاید جان ورته هلکه ګزاره کوي ډېره جذبه څه دی مه کوه اعلان وکړه چې الیوم یوم المرحمه نن د رحم ورځ ده نن د هغه کفار نه ویرېږي چې مسلمانان به راشي ژوندي به مو خوري موږ تاسو ټولو ته معافي کړې ده
او بیا اعلان وکړو د معافۍ طریقې ورته وښودله داسې کورونه یې ورته وښودل چې څوک دې کورونو ته ننوتل چا د پلانکي سره پناه واغسته هغوی ته به وي ها یو څو کسانو چې هغوی د پیغمبر علیه السلام زړه سوځولی ولې په هغه پسې ډېرې سپک سپک شعرونه ویلو پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل چې دا به نه پرېږدئ هغه زر لاړ د بیت الله شریف په غلاف کې ورننوت چې په دې کې به مې پرېږدي خو صحابه هم صحابه هغوی ته خو ویلي وې رابې باسې هلته کې ضربه کوي چې پتې ولګي اوس دا ملک دی په کار خدا وه چې زموږ حکومت یې وخت اعلان کړی دی چې دا د ازادۍ ورځ دا مونږ مناوو ټول باسیان او اوسېدونکي د دې ملک نارینه دي او که زنانه دي ځوانان دي او که بوډاګان دي الله ته په سجده باندې شئ چې الحمدلله خدای اول د انګریز نه خلاص کړو بیا د انګریز نه پس د هندوانو نه خلاص کړو او مونږ ته ځان له یو مملکت راکړو خو دا صرف په دې باندې نه کېده دا مملکت چې د کوم قانون دپاره آزاد کړلی شوی نن په دې کې د هغه قانون په خوردبین باندې هم په نظر باندې نه راځي دلته د ظالم حکمرانی ده دلته د طاقتور خبره چلیږي دلته کې د مظلوم او دلته کې د غریب خبره څه کېږي نه چلیږي او دغه وجه ده چې حاصل کړی و د امن او د سکون دپاره خو چې د قانون سره یې غداري وکړه د نظریې او د تهذیب سره یې غداري وکړله دا ملک اوس د دې خلکو دپاره د جهنم یوه کنده جوړه شوې ده یو عالم یو ښکلی مثال ورکړی چې د ملک او بیا په دې ملک کې د خپلې علاقې مثال داسې دی لکه په ونو کې چې په جالو کې مرغۍ ناست شکاري ګرځي او ګوري چې چېرته به شکار وي چې زه به یې وولم لیکن کومه مرغۍ چې په خپله جاله کې په خپل کور کې پناه اغستې ده دې شکاري ته پته هم شته دی چې په دې جاله کې دا ناسته ده لیکن ولې نه ولې وایي دې د امن او د سکون ځای ځان له حاصل کړی دی په دې کې زه دا بې امنه او بې خوفه کومه نه دغه رنګې ملک دا د اوسېدونکو دپاره دا د امن گهواره ده دا د امن جاله ده لیکن نن زموږ په ملک کې امن وچرته زمونږ عدالتونه محفوظ نه دي زمونږ رولونه محفوظ نه دي مونږ په خپله کوڅه کې محفوظ نه یو مونږ بهر په بازار کې محفوظ نه یو مونږ په دارالخلافي کې محفوظ نه یو بلکې زمونږ مسلمانان هغوی عجزان د خپل ملک نه نورو ملکونو ته نورو علاقو ته په تللو باندې مجبوره دي وجه دا وه چې د قانون حکمراني نشته او صرف وایي چې ازادي ده قائد امت اسلام نوم به والمه چې طبیعت یې ښه شي قائد امت اسلام مولانا فضل الرحمن هغه وفرمیل چې بالکل 14 اګست دا د ازادۍ ورځ ده خو تاسو ازادي داسې مناوه ازادي خو به تا هله مناوه ولې که تا ته امن میلاوي که تا ته سکون میلاوي که تا ته په دې ملک د خوشحالۍ څه میلاوي او په دې ملک د قانون حکمراني وي بالکل ازادي منع وکړه هغه قوم به هم ازادي سبا مناوي سبا سوله دی 15 16 17 هغه قوم به هم په 17 باندې څه کوي مناوي وبې ګورئ اعلان یې وکړو چې دا ټول احناف دي مونږ په دې نوم باندې جهاد کړی فقه حنفي به د دې ملک د عدالتونو یو نظام کوي اعلان یې وکړو چې په کوم نوم باندې راغلی پرون یو سړي ډېره ښکلې کیسه وکړه په دې بدخشان کې څه کیسه مې شروع ده که نه یو عام سړی دی هغه وایي دا هغه افغانستان نه دی چې په دې کې 14 حکمرانانو او 14 د قوت او د طاقت خلکو د یو بل سره به څه کېدل جنګېدل به نن حکمران یو دی د طاقت مرکز یو شخصیت دی اسی د افغانستان بعضی خلک د دې
حکومت او د دې اقتدار په مقابله کې نه راځي ورنه صرف زیب مرګ وي بل به سحل سره نبي الحمدلله هغه ملکم هغوی د پخوانه آزادو موږ د پخوانه غلامانو خو بیا هم ځان له د ازادۍ نوم څه دی ورکړو بیا هغوی وجنګېدل 20 کاله یو 20 کاله بل ځان له حکومت حاصل کو خپل یې خوښه ده که په جینکو تعلیم کوي او که په څه دی که پې نه کوي که چاته وایي چې ډېرې به نه وي نو اوس ملګرو هغوی به هم د ازادۍ یو استقلال مناوئ لیکن هلته کې اعلان وشي چې باید ټول د الله په دربار کې د شکرانې نوافل ادا کوي چې خدای پاک موږ له داسې یو د نظم والا ملک راکړی که زموږ په دې ملک کې زموږ د دې ملک واحد مقتدر قوت هغه د چیف آف سٹاف حافظ منیر سید منیر عاصم سے هغه یو ځل یو آیات کریمه وویل چې الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يسلموا او تقطع ايديهم وارجلهم او ينفوا من الارض دننهم د شهباز شریف او دغه رنګي د زمون د ملک صدر د هغه لوی قوت لري دا آیات کریمه هم او د دې آیات کریمه سره سره هغه زمون د مدرسو طالب پاتې د قرآن یاد کړي د قرآن د یاداشت د وجنه دته دا د قرآن آیاتونه یاد دي کدی نن اعلان وکړي نن چې ما چې کوم آیات د یو جماعت په باره کې ویلې چې الذين يحاربون الله ورسوله دا غوي سزاګانې ذکر کړې دي نن به هم په دې ملک د قانون او د نظریې د خلاف کوونکو دپاره به هم هغه سزاګانې چې کوم په قرآن او په سنت کې ذکر دي ته ګوره چې په دې ملک خوشحالي راځي که نه راځي په دې ملک سوکالي راځي که نه راځي په دې ملک خلکو ته امن میلاویږي او که نه میلاویږي لیکن د قومي اسمبلۍ د صوبایي اسمبلۍ ممبران لګیا شي وی حلف کو نو قسم وکړي او بیا د خپل قسم څه کوي خلاف کوي نو دا ټول حانس او چې کله یو سړی حانس شي هغه به په ملک کې د حکمرانۍ خبرې وکړي او یا به د دې ملک د دې اوسېدونکو دپاره د امن او د خوشحالۍ د نظام د راویستو دپاره به څه کوشش وکړي الله دې موږ ته په د دې ملک کې د ازادۍ خو د دین نه ازادي نه د هندوانو نه ازادي وه د قرآن او د سنت مطابق دی الله موږ ته د ژوند د تېرولو توفیق راکړي او دا ملک چې د دې د دنیا دشمنان یوې نه دی خپل دشمنان دي او پردي دشمنان دي الله د دې ملک حفاظت وکړي او چې کوم خلک د دې ملک د سرحداتو د حفاظت لپاره مقرر کړلی شوي دي الله دې هغوی ته هم د دې ملک د حدودو د حفاظت او بیا په دې ملک کې د نظریې او د تهذیب د حفاظت کولو توفیق ورکړي واخر دعوانا ان الحمد لله